شیر افضل مروت په ځان باندې تنقید کولو ولته قراره جواب ورکړی دی. شیر افضل مروت ویلي چې د 24 نومبر احتجاج کې به زه د بهادرۍ مثال پیش کوم. جی شیر افضل مروت ډیره موده پس دا بیان جاری کړی دی او شیر افضل مروت ته ډیره موده پس د پی ټی آی د طرفې څه ټاسک ملو شوی دی، څه ذمہداري ملو شوې ده چې هغې دا شیر افضل مروت ډیر زیات خوشحاله دی او شیر افضل مروت وایي چې دغه ذمہداري به زه بهادرۍ سره پوره کوم او د بهادرۍ یو مثال به قایموم. ځکه په اسلام آباد کې احتجاج کول یا اسلام آباد کې د پولیسو خلاف مزاحمت کول، پولیسو سره جګړه کول، دا څه اسانه او معمولی خبره نه ده. خو دی له شیر افضل مروت تیار دی. تاسو له دې معلومه چې شیر افضل مروت د پی ټی آی کسانو به شیر افضل مروت باندې تنقید کولو او الیکشن نه پس په دا شک هم کېدو چې شیر افضل مروت د اسټابلیشمنټ سړی دی. د پی ټی آی خپل کسانو به وایي چې دا سړی موږ سره پاټۍ کېده خو دا د اسټابلیشمنټ سړی دی. نو اوس شیر افضل مروت خپل مخالفینو ته ویلي دي چې په 24 نومبر به زه خپل ایفورټس چې کوم دي 100% اور خپل بهادری تاسو ته خیمه. که چېرې تاسو زما په کارکردګۍ بیا مطمئن نه نو بیا بالکل تاسو په ما باندې تنقید کولی شئ، خو تاسو اوس په ما تنقید مه کوئ. شیر افضل مروت خپل مخالفینو له ویلي دي چې تاسو اوس په ما تنقید مه کوئ، په ما زما ایفورټس وګورئ، زما بهادري بیا وګورئ، هغې نه پس په ما تنقید وکړئ چې زه وتښتم، میدان پرېږدم یا زه مزاحمت ونه کړم نو بیا په ما باندې تاسو تنقید وکړئ. جی اوس چې وای په ما څوک تنقید کوي نو هسې زیاتې کوي او اسلام آباد احتجاج کې به زه قیادت کوم اور د مزاحمت اور د بهادرۍ به یو مثال قایموم. شیر افضل مروت دا هم وی چې دا وخت د تاریخ جوړولو دی، مطلب دا کم وخت د پی ټی آی دی، په پی ټی آی باندې کمې سخت روان دي او دې وخت کې که یو د پی ټی آی لیډر راپاسي او پی ټی آی ته اسانتیا جوړه کړي نو دا هغه یو تاریخ رقم کوه، به ټول عمر په تاریخ کې یادېږي چې دې سړي د پی ټی آی دپاره ډېرې منډې تړې. څنګه چې شیر افضل مروت تاسو له یاد شي الیکشن نه مخکې جلسې جلوسونه هر څه بند او دا سړی به راووتو او ده به جلسه مو او په پولیسو باندې به هم نه غوره وو، مطلب یو ډاډه سټپ د اوچت کړی. جی نو هغه داسې د شیر افضل مروت یو کریز په پی ټی آی کې. ښه شیر افضل مروت ویلي دي چې زه واده کوم چې د پی ټی آی ټول کارکونان به نه مایوسه کوم که هغه په ملک کې دننه دي او که د ملک نه بهر دي. او دا ځل پی ټی آی هم شیر افضل مروت ته یو ډېره غټه ذمہداري ورکړې ده. شیر افضل مروت د شپږو کسانو هغه کمیټۍ کې شامل دی، کومه کمیټۍ به چې په اسلام آباد کې د احتجاج دوران سرګرمیانو باندې نظر ساتي. پی ټی آی یو کمیټي جوړه کړې ده او هغه کمیټۍ کې شیر افضل مروت هم ورچولی دی. دغه کمیټي په 6 کسانو باندې مشتمله ده او دوی له دا ټاسک ورکړی ده چې په اسلام آباد کې د احتجاج دوران څومره اکټیویټیز کیږي هغه به تاسو کنټرول کوئ، هغه به تاسو لاس کې اخلی چې څه هم کیږي د هغې ذمہدار به تاسو یئ او تاسو به هر څه کنټرول کوئ. عوام یو ځای نه بل ځای له بوتل، عوامو له تقریر کول، عوام فیسیلیټیټ کول، عوام انګیج ساتل، عوام راټولول، دا ټوله ذمہداري چې کوم دا د 6 کسانو دغه کمیټي چې کومه جوړه ده د پی ټی آی لیډرشپ جوړه کړې ده او دوی له باقاعده دا ټاسک ورکړی ده چې د اسلام آباد احتجاج چې کوم اکټیویټیز وي د هغې باندې به تاسو نظر ساتئ او هغه به تاسو کنټرول کوئ چې هغې کې شیر افضل مروت هم موجود دی. که چېرې پولیس راځي، پولیس خلاف مزاحمت کول، سټپ اوچتول، دغه فیصله چې کومه وه هغه به دغه 6 کسانو کمیټي کوي نو هغې کې شیر افضل مروت هم شامل دی. شیر افضل مروت خپل حوالې سره دا بیانات جاری کړي، ما به تاسو سره هم شریک کوم، تاسو هم خپله رایه دې حوالې سره شریکه کوئ. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.